اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستانو مرګرو یو ځل بیا ستاسو خدمت کې راغلو کیسه دا وه چې په دې ډیران کلي کې د وګۍ د دوو فریقینو ځان کې لوبنې مسایل پیدا شوي وو چې کوم ډېر لرې ته لاړل دومره لرې ته لاړل چې د دوی یو بل سره شر وشو په دې کې زموږ خویندې میندې هم زخمیانې شوې دې کې زموږ بزرګان هم زخمیان شول د هغې نه بعد د حاجي ممتاز صاحب په قیادت کې یو کمیټي موږ مقرر کړه چې کومې کې زه او حاجي جمیل رور زموږ د وګۍ نه او حاجي ممتاز صاحب د رشیدې نه موږ اوچت شلو او موږ دوی څخه هسپتال ته هم لاړلو موږ دوی ته فریاد هم وکړو موږ د دوی بیمار پرسي هم وکړله موږ دوی ته ووایي چې تاسو غر کېږئ تباه کېږئ خدای ته وګورئ یو بل تباه کوئ یو بل سره مسایل مه پیدا کوئ هغې نه بعد الله دې عزت ورکړي ډاکټر صاحب دي لا د دوی والد صاحب بیمار دی چونکې دې وخت سره هسپتال کې داخل دی خو دوی د ده والد صاحب موږ له واک راکړو چې تاسو څه وکړل انشاءالله ماله قبول دي هغې نه بعد موږ دویمې پارټۍ له لاړلو چې دا عباس بای موږ سره ناست دی د ده والد صاحب سره موږ ملاقات وکړو ده سره خبرې وکړلې د ده او د ده والد صاحب موږ له واک راکړه چې تاسو څه وکړل موږ له قبول دي هغې نه بعد موږ تھانې ته راغلو موږ د جناب ډي ایس پي صاحب موږ د ایس ایچ او صاحب موږ ایډیشنل ایس ایچ او د نسیم خان ډېر زیات مشکور یو چې د نسیم خان څخه دا کیس و او موږ دوی ته ریکویسټ وکړو دو ورځ نیم موږ دپاره ډیلې کړو خپل سروس خپل عزت یې په داو باندې ولګو ولې زه وایم الله دې دوی له اجر ورکړي خدای دې دوی له مخکې مزید ترقي ورکړي او الله دې وکړي چې زموږ په پولیس کې دغه شان ایماندار پولیس افسران راځي او زموږ وروڼو کې اصلاح کېږي نه چې په موږ باندې پرچې کېږي دا روغه نن موږ په دې شرایطو باندې وکړله چې د دوی په یو ګیټ باندې مسله وه هغه ګیټ د ډاکټر صاحب دي لګولی و موږ جرګې په ډاکټر صاحب دي باندې خپې کېښودلې او هغه ګیټ موږ دوی ته ووایي الله دې ډاکټر صاحب دي له عزت ورکړي هغه ګیټ دوی زموږ په وینا باندې به سبا هغه ګیټ بند کړي دې نه علاوه په هغه لارې کې لږې شان تروډې د سیمټو پرتې دي په هغې کې څه کچره مچره پرته ده په هغې باندې اعتراضات هغه تروډې به سبا د هغې ځای نه لرې شي دې نه علاوه د دې عباس بھائی دا خواهش و چې زه خپل ځای کې چاردیوالي کوم ده ته اجازت دی ده له موږ جرګې اجازت ورکړی دی دی د خپل ځای کې ځان له چاردیوالي وکړي ده له هېڅ پابندي په ده باندې نشته دې نه علاوه زه د جرګې والو ډېر مشکور یم چې چا دې کې کردار ادا کړی دی او د مدعیانو ډېر مشکور یم او د پولیسو ډېر مشکور یم موږ سره تھانې نسیم خان دي خصوص عباس د کشر ورور دی نن نه بعد به د دوی د فیملي کومه مسله وي دا به دا عباس کوي ډاکټر صاحب سره به کوي خو ډاکټر له به مشر ورور ګڼي او ډاکټر به ده له کشر ورور ګڼي انشاءالله تعالی موږ بیا د دوی مشکور یو عامو مخلوقو ته دا یو پیغام ورکوم چې خدای ته وګورئ که دې خلکو په دې کې کردار پلی کولی زه د ملوکلیا نه اوچت شوی دا حاجي صاحب د رشیدې نه اوچت شوی دی دا حاجي صاحب د وګۍ کلي نه اوچت شوی دی دلته نور مخلوق هم ډېر و دو مسکې به دو به دومره لرې نه تلل خدای ته وګورئ تاسو د انسان کور جوړ کړئ رب به ستاسو کور جوړ کړي دو کې چې کومو خلکو دوله دیش ورکړی دی هغو ته خصوصي ویم چې مه کوه د خدای نه ویرېږه او خلکو کې دا کارونه مه کوه که نه ګڼې یو ورځ به دې مخ توري په دنیا به هم توري او په آخرت کې به هم توري ملګرو د ماښام باغ نوموئ زړه مې ډېر غواړي چې ډېرې کیسې وکړم ډېرې معنې وکړم ولې د وخت کمي د وجې زه حاجي صاحب ته خواست کوم چې هغه دوه څلور خبرې وکړي جناب حاجي ممتاز صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خلک ډېرو ورانای والا ډېرو ودانای والا کم په ټوټل موږ دریو کسانو کې زموږ دومره حیثیت هم نشته لیکن انشاءالله الله پاک موږ له دومره مدد راکړه سمیت زموږ د دې پولیسو والو سره نسیم خان سره خصوصي چې دا که دې پرچه کولې په غرض به یې کړې وه خو موږ له ټایم راکړه نن دا د ابو سیده ده چې نن دا دواړه وروڼه ټول په یو ځای موږ کېناستلو او موږ د دوی فیصله وکړله آینده لپاره څنګه چې دا ظاهر صاحب چیرمین صاحب دا خبره وکړله چې دوی څه مسلې دوی به ځان کې کوي مشرانو سره به دوی نه کوي او بیا که د دوی ونه نه کېدله نو جمیل صاحب به یې زه به یم او دا چیرمین صاحب به زموږ د دوی هغه فیصله چې کومه ده هغه به انشاءالله موږ د خدای رضا لپاره نه به د یو طرفداري کوو نه به د بل طرفداري کوو الله پاک به خپل حاضر ناظر کوو وخت ماښام دی او د دوی دا کور به موږ انشاءالله پاک جوړو او دا به خدای جوړوي او دې کې چې چا کم
روانه فطور سکی الله پاک دغه له هدایت ورکی او که هدایت ورکی هغه سره الله پاک خپل حساب نو باخام دې اوس پاسو مزلزو دا زه ټول شکریا ادا کوم او پورا دې وګای دې ثانه دې انتظامیه په دو پرچا کوله باغراز به کړي و نن بدا جیلونو کې مونږ به دو پسې ضمانتونو لګېدلو نو هغه خرچې وي ددو نو دا ددو دوړ ولو ډیره مهرباني او خصوصي دې وړو کې چې دې خپل پلان دا اختیار ورک ا دې مونږ سره خط طریقې سره پیش راغې مونږ سره زمونږ خبره ته لبه کوي مونږ دې دوړ ډیر مشکور یو ډیره مهرباني والسلام.